ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخطاب زرق الطير كس مختصر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مرشدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ويا رحمة للعالمين. زمان قابل قدر دير المعزز سامعين الله جل جلاله سما بدين اسلام باندې استقامت نصیب او بیا بالخصوص د فتنو په دې دور کې د فساد په دې دور کې د مادیت په دې دور کې په دین اسلام باندې استقامت دا د الله تعالی خصوصي پسند. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں د استقامت فضائل اللہ تعالیٰ خپل ذکر کریں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کوم خلق چې رب زموږ الله دی یعنی دا کلمې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې باندې څومره احکام دي څومره مندرجات دي دې ته غاړه کېښوده لبیک ورته وویلو او ثم استقاموا په دې باندې تر انا لله کېدو پورې تر آخري ساعت پورې دا ټول ودرېده په دین اسلام نو دا الله فرمایي برکات دې څه دي آخرت کې خو برکات شته قبر کې خو برکات شته په دې دنیا کې برکات شته تتنزل عليهم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا فرشتي
فرشتي راځي نازلېږي او کوم خلک چې استقامت بالدین اختیاري په دین اسلام باندې منګولې لګولي دي ورته وایي یریږه مو په تاسو به نه څه یري او نه به غمجن شي الله تخافوا ولا تحزنوا ما غمجن کېږي ما یریږي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او تاسو لپاره خوشخبري ده په هغه جنت باندې د کومې چې تاسو سره من عند الله من جانب الله وعده کړې شوه او دا فرشتي ورته وایي تاسو یوازې نه چې دې پروفیټن دور کې دې د فساد په دور کې هر طرف ته په اسلام باندې حملې دي په اهل سنت والجماعت په عقیده باندې حملې دي د اهل بیتو په عقیده باندې حملې دي د اهل بیتو شان څوک نه لري د صحابه په شان باندې حملې دي او ته ولاړې د صحابه دفاع کې ته د اهل بیتو دفاع کې ته د ناموس رسالت دفاع کې نو نحن أولياؤه یریږه مه موږ ستا ملګري یو موږ ستا معاونین یو موږ ستا دوستان فی الحیات الدنیا وفی الآخرة په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم نور ډېر فضایل الله رب الجلال بیان کړي د ټولو نه لوی کرامت څه شی دی د انسان لپاره استقامت بالدین دی یو ځل حسن بصري رضی الله تعالی عنہ یو سمندر د پاسه جانماز وګورو هغه باندې موږ الله اکبر بل طرف ته رابعی بصري وا داسې زنانه چې یو ځل په مسل په تقوا کې په اسکاري کې په حیا په دامنې هغه جوړي نو حسن بصري ته چې دا حسن بصري خو خپل کرامت کوي په سبب دی سمندر د پاسه په دریاب د پاسه په جانماز غوړولې دي او موږ کوي الله رب الجلال ته ځای او مینت کوي ورته دا کرامت نه که چېرته سمندر باندې جانماز غوړول او دې د پاسه موږ کول کرامت وي او سمندر بیان په ټولو کې کرام دا خبره هغه حسن بصري رضی الله تعالی عنہ جانماز په هوا کې د پاسه د کېناستو جانماز ته حکم وکړ د الله په حکم باندې بر روان شو په هوا کې په فضا کې په خلا کې هغوی په جانماز باندې وڅښو رابعی بصري ورته بیا وایي ویسې به دا کرامت نه وي که چېرته مثلا په اګزامپل دا کرامت وي او دا ټول مارغان په هوا کې چې الوزي دا ټول به اولیاء کرام وي کرامت څه شی دی وي کرامت دا دی استقامت بالدین چې دا خپل زړه د غیر الله د محبت نه خالي ده چې ختم محبت وشي د غیر محبت ولورا چې پاکي نه شولې د جون ورانه ظاهر ته جنت والی مبارک دی ورته وي زمان مقام د وصل کی د عشق ترانه ژوندون مې یو ساعت د محبت په میخانه سافینا کې پناز ما ته د ویو پیمانه دا نو تاسو په شان چې خپل زړه د غیر الله د محبت نه پاکي تکبر نه پاکي د لالچ نه پاکي د عجب نه پاکي وغیره وغیره الغرض څومره عزت چې دی څومره کرامت چې دی په مخ د ځمکه باندې او دارنګې په هغه عالم برزخ کې او په قیامت کې کوم خلک زنده باد دي کوم خلک په دنیا په آخرت کې وجیب دي محاویز دي چا چې د دین اسلام لپاره قرباني برداشت دین اسلام باندې عمل کوي او سختي برداشت کوي دغه خلک کامیاب دي دوی الله پاک عزتونه کله چې د مسلمانانو تعداد نبی علیہ السلام تبلیغ کو 38 ته ورسېدو رسول الله مبارک په داسې دور کې راغلی دي چې هر طرف ته د شرک او د کفر دور دوره د هر خاندان د هر قبیلې ځان له بوتانو هغې ته به سجده کول دارنګې د هر کور کې ځان له بوتانو د دې نه علاوه خلک چا به لمر ته سجدې کولې چا به اور ته سجدې کولې چا به سپوږمۍ ته
یاس په دغه دور کې دغه د جهالت په دور کې امام الانبیاء دنیا ته تشریف راوړ. رسول الله مبارک چې اواز پورته کړو چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دا کلمه ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو تاسو به کامیاب شئ. لات و منات هبل ناینا دا د دوی د بوتانو نومونه دي. دا بوتان پرېږدئ، دا نه چاله نه به رسولی شي او نه چاله سره یو الله ته رجوع کړئ. نبي علیه السلام چې دا خبرې شروع کړي هر طرف ته رسول الله مبارک مخالفین سیوا د دې نه مخکې ورته صادق قومي وي، چا ورته کذاب وي او چا ورته عاشر وي. رسول الله مبارک استقامت اختیار کړ حتی ترغیب چې نبي علیه السلام د دې کافرانو د لاسه مکه معظمه پرېښوده، مدینې منورې ته لاړو، هلته اسلامي سټیټ جوړ کړو، هلته اسلامي حکومت جوړ شو. بیا یې په مکه معظمه باندې حمله وکړه او په هغې کې ډېر خلک مسلمانان شو. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جوب در جوب قبیلې به راغلي او د رسول الله مبارک په لاس کې بیعت کړو. دا کلمه به ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. لکه الله تعالی فرمایي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. محبوب علیه السلام دا نماز یې لویه فتحه ده. ټول خلک حیران ورته پوښتنه چې یاره دا یو یتیم انسان او دا دومره خلک د دنیا تبدیلي بدل کړو. خو سخت یې برداشت د نبي علیه السلام صحابه هم سخت یې برداشت کړي د اسلام لپاره. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک ته وایي زموږ تعداد په مکه معظمه کې 38 ته ورسېدو، 38. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به څو پورې ځان له لمونځونه کوو، په دار ارقم کې پټ پټ لمونځونه به کوو چې په جهر باندې د لا اله الا الله او د محمد رسول الله په جهر باندې. د نبي علیه السلام ولې موږ کامیاب نه یو، زمونږ افرادي قوت کم دی. ابوبکر صدیق نه منله، اخر کې نبي علیه السلام مجبوره شو بیت الله شریف ته راغی. صحابه کرام راغلل، په دې کې نبي علیه السلام هم راغی. مشرکان جوب در جوب، ګروپ در ګروپ بیت الله شریف کې یو ګوټ کې بل ګوټ کې خاندانونه قبیلې ناستې دي. چا بوتان یو بت ته سجده کوي، په بیت الله کې یو بت ته سجده کوي بل بت. داسې بدقسمت ابوبکر صدیق پاسېدو، د اسلام نمبر 5 خطیب اول پاسېدو او ویې ویله چې ګورې دا بوتان دا پرېږدئ، د یو الله عبادت وکړئ، لا اله الا الله محمد رسول الله. نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او دا محمد رسول الله خاتم النبیین دی. د ده نه پس بل نبي راتلل نشته. دا د الله له طرف نه یو نایب دی، د الله له طرف نه یو استازی دی، رسول دی. خلک ډېر غوسه شو، एकदम د چا مخالفت کی حتی ترغیب. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوړي وو خو تر دې چې عتبه بن ربیعه راغی او په دې مخ باندې بلا هغه وخت په ځان راوځو دا مخي حضرت سیدنا ابوبکر صدیق یعنی غار مصطفی رضی الله تعالی عنہ دا مخي په سفر باندې بیهوش حتی ترغیب. ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبیله تیم قبیله هغه راغله او د دې کافرانو نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلاص کور ته چې بوتلو. حتی ترغیب چې په هوش کې راغی دارو درمل دا هغه وخت طب هغه استعمال کو میډیکل چې کله په هوش کې راغی ابوبکر صدیق سوی ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان محبوب علیه السلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حالت دی. خپل ځان تیر دی، خپل ځان تیر دی. هغه وایي چې بس د ده په سر باندې مونږه د ټولو قبیلو دشمني واخیسته او دا بیا د خپل محبوب یادوي، هغه محمد رسول الله یادوي. مور ته یې ویلو دا سنبال کړه. ام الخیر برا دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مور مبارکې نوم. بس هغې به دا پټ تپوس یې وکړو چې کله دې د قوم رشته داران راغلل ورته وایي طبیعت دې څنګه دی بچیه؟ وایي زما طبیعت پرېږده ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د محمد رسول
ام جميل مسلمان شو مور انا تصویر وجه د بچو لپاره خلک څه سمې تاسو کو رسول الله مبارک څنګه وکړي بیا خوشاله حتی تدې د دوه زنانو ام جميل او ام الخير چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مور مبارک وا دا یې په دوه باندې لاس کوي او رسول الله مبارک دربار کوي رسول الله مبارک ورته شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو او ټول صحابه کرام راغلو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بیا رسول الله مبارک ډېر زیات ظلم نه وشو دا سخت برداشت کړي ځکه رسول الله مبارک فرمایي یا ابا بکر انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار او كما قال عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عباس څه فرمایي سخت برداشت جوړې دې په مخ د بلا اوخو نه بلال ته په کوم ډول زما کوي دا اسلام ته پاره دیو سپیړه برداشت نه کړه یو ورځ دې چې برداشت نه کړو لہذا تم دغه دعوه کې چې رسول الله مبارک امتی ما او غیر امتی ما ابو بکر صدیق رضی الله عنه برداشت کړی نبی اسلام ته فرمایي بیا اے ابو بکر تبه په حوض کوثر کې هم زما ملګری او په غیر حق زما ملګری نبی اسلام په وخت کې فرمایي الناس كلهم يسألون إلا أبا بكر يا الناس كلهم يحاسبون إلا أبا بكر يحاسبون يعني بورد القيامة پیغمبرانو نماسیوات جو سورة خلق دار جا سو حساب کتاب کی اقرأ کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دنیا کی لاپیرن سنگا پیر کرے صراط مستقیم بارے کے پیر کرے کا اپوزٹ صراط مستقیم اسلام مطابق کله اسلام خلاف کړو ما سیوا د ابوبکر نه څه حساب کتاب نشو دا فضیلت جزئیه ها کړو دا رسول الله مبارک فرمایي ابوبکر فی الجنه وجبت له الجنه دا طمع جرأت او دا عزتونه او دا کرامتونه دا ورته سختونه بس نشو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا شان په مسجد نبوي کې یا په غالبا مکه معظمه تشریف فرما پدې کې جنابی سنتی رحمت الله علیه په تاریخ الخلفاء کې دا واقعا به تفصیل ذکر کړی رسول الله مبارک ابو بکر صدیق کو قتل رکعت جامع اوسه نبی اسلام دې خبر شو وې ابو بکر کما ایمان نور اورې سما شرک نوي نو مالدار ترين انسان وي ته د مدینه معظمین ډیر بزنسمن وي او ډیر مالدار کس وي چې په ما ایمان راوړو اوس د وخت منلي او دا کار او دا ساده باندې جامې جوړي نبی اسلام له خبر شو پته تازه یې بشنه پدې چې نقصان نو دی د پرېشتو سردار حضرت جبرئیل امین علیه السلام ابھی مبارک تشریف راوړو د ټاک جامع ابھی بچو جبرئیل علیہ السلام ساده باندې جامع چولي جبرئیل علیہ السلام د انسان په شکل کې راغلی جبرئیل علیہ السلام په شکل راغلو یا د دغه کمبي یو خوري شکل والا صحابي د امیر په صورت کې ورالو او یا په عمر فاروق په صورت کې راغلو نبی علیہ السلام په جنګ کې دا و ندی یو نو باندې دا خو جبرئیل امین او جبرئیل وې دا د ټاک جامع څنګه چوي دا د سمپل ساده جامع د درویشانو جامع څنګه چوي ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی سلام فرمایي چې په محبوب سلام وایا او په ابو بکر سلام وایا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کوم مخنا د ټاک جامع چوي دي دا سمپل د درویشانو ساده جامع چوي هغه د اسمان فرشتو ټولې دغه د ټاک جامع چوي که سره د مناسبت توجه یعنی مصطفی کے جو غلام ہو گیا اور وقت کے امام ہو گیا ناری عمر فاروق د اسلام لپاره قرباني کړې نو عمر فاروق نه چا تاسو وایي عمر
اسلام کی چمکاؤ کو عمر سے پچاش وینا غلط سے اسلام سے چمکاؤ کرما اسلام مالا عزت را او دا قیده دا اصول دی چه سوک اسلام دا سورة دین ورکی سورة بچی بنا ورکی سورة دولتی پا اسلام استعمال کو آب شرع تناسب صلاح اسلام دین اسلام اگر عزت ورکی ذکر اللہ گرتی اللہ پیغمبر گرتی اللہ تعالیٰ دین اسلام گرتی اگر سب عزت نمور دین بچاتا محتاج ہے کم وقت نے چماری پاہو ایمان نمو اگر رسول اللہ مبارک غلام جون شو لکون صحابو لخوشانی تنافع اللہ اکبر چورا وہ سب پوری ماں پپٹوالی منزونہ عبادت کو اس وقت پخکارا لانے داسمان جبیل علیہ السلام لانے رسول اللہ مبارک کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داسمان تولی پرشتی دا جبیل دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو پدی اسلام روڑو بانی تولی خوشا ہے نبی اسلام تو فرمائے اے عمرہ ستاپ جبوانی اللہ پر حق جاری کرے دی تجھے کم خبر ہے کہ ستاپ جبوانی پر حق رہا اور قرآن مجید کے تقریباً شپد یا اوہ سورتنا دو عمر فاروق سے ذرعی مطابق اللہ پاک نازل دا فضیلت جزی عورت قیامت باندی طول خلق تبا تاریخ الخلفاء کی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی عورت قیامت باندی طول خلق تبا دمور پر مواسی چیر اپنا کی بچیا دا ملامہ والا کرنا اپنی حق کا کیا ہوا خبر راس کو پر راس چسوری کرنی روز ریبا ما سوا عمر فاروق نا رضی اللہ تعالیٰ ہو اگر بدنار پر مواسی دا فضیلت جزی حضرت عمر فاروق تبی روشوے دارنگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو تچکم عزت میں روشوے مالدار ترین صحابی خطول دولتی رسول اللہ دین میں قربان رسول اللہ مبارک پر فرمائی وہی حضرت عثمانی سنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ رفض الجلال جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہونا جنت سو پیری پبے والے ہیں نغش من قبول مقرع رسول اللہ مبارک اعلانوں کو سخت گرمینا وہی راشی چاندہ ہوئے مجاہدین دا پارا دا خوراک سال دا سنو دا توی دا دان دارا اور دور پیغمبرانو کی در دور نزیاد جہادونا امام الانبیاء کی الحمدللہ دا سلسلہ مجاہدین ہوا اور دا مجاہدین پر سلسلہ کی اللہ رب الجلال کو پیدا کی نا پدی کہ آئیو صحابی پر فرمان رو و پر بس مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو تغدی عشق قبورا ایمان داران ہو ابو بخاری شریف کی حدیث شریف راگے رسول اللہ مبارک فرمائی وہی داخلت تباشو یو صحابی بیدی ہو یدا تو نمائے آگے اور نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تغڑ والے ہو وہی رسول اللہ دا سون دیجی تباشو وہی دا مانداران تبو برباد شو دا تبو برباد شو مگر اللہ حاضی ہی و حاضی ہی هكذا وهكذا وهكذا الباس داري مگر انا مالداران بچی سوچی مہی طرفتم صدقی کی شاہ طرفتم او کی طرفتم او جس طرفتم یہ شکور صدقی سخاوتو لگے الغرز پلی موضوع نگانا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ ماندارو تاریخ لگی چه ده نزل مجاهدینو اسونا نزل مجاهدینو اسونا داوی تولا دان او دارنگی داوی خوراک پروگرام دا تولی رو او داوی نیناما نزل تراحیم رو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء شفیع
صاحب هغه پیسې 10,000 راواغستې او د هغه وخت مطابق 10 کروڑه روپۍ 10 کروڑه روپۍ رسول الله مبارک په لمن کې واغستې او ورغلو او د ډېرې خوشحالۍ نه لاسه د چا نه چې رسول الله خوشحاله شو د هغه نه باليقین الله خوشحاله ویا الله زه د عثمان غني رضی الله تعالی عنه راضي یم یا الله ته راضي شي دولت خوند کوي خو چې اسلام باندې خرج شي اولاد خوند کوي خو چې د اسلام لپاره قربان شي قابلیت او دارنګې صلاحیتونه خوند کوي خو چې د اسلام لپاره قربان شي د خواهشات لپاره نه مین زبرنا لپاره نه دا به ټول کافران لګیا دي د خپل ځان لپاره اولاد هم استعمالوي د خپل ځان لپاره قابلیتونه ګوره یاد ساتئ دا څومره چې بزرگانی دی حاجی محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ ترنزوم علی صاحب رحمت اللہ علیہ المرض سلاسلو اربعو خواندان پردو بچو سره خواهی کرده دا پردو بچونا یو نیکران کن کری دا چانے قربان دا چانا دان دا چانے تقوادار و پریزگار کن کری چاہتا ہوئی گیمت پیدا دا پردو بچو سره خواهی کری کری نبیار سے چل لے دا تقویم ہی سنا الشیطان چې کوم دې د پیغمبر دي پېژندې شي نن هغه په مبارک په دې باندې ګمبدونه جوړي دلته خلک ځي الحمدلله قل هو یا الله دې ثواب وکړه او دې دې اعمالو په خاطر دې د مجاهداتو په خاطر یا الله زما مشکلات حل کړه لہذا ذکر الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کوم خلک چې دین اسلام باندې استقامت اختیار کو نبی باندې په سره وي او نه په دې باندې سفر وي دایي فرعون یو غټ کافر هغه خدای دعوت کړو لیکن خزر مسلمان آسیه بنت مزاحم رضی الله تعالی عنها کله چې فرعون خبر شو چې ټول خلک ما ته سجدي کوي ما د خدای دعوت کړې ده او زما دا ښځه زما دا بیبي دا زما مخالفه ده او ته ورسره شه په ما ایمان راوړه په تا ایمان نه راوړه زه ایمان راوړم آمنت برب موسی وهارون د موسی علیه السلام چې کوم رب دی هغه زما ایمان راوړی هغه وحده لا شریک دی هغه الله الصمد دی هغه الله الرحمن دی الله الرحیم دی تاسو شي ته ځان له عجز شي ولکه انسان ضعیفه هغه چې ډېر په تکبر کې راغی دا خپل حکم وکړو زما د دې ښځې په دې لاسونو باندې او په دې خپل باندې میخونه ټک وهي خپل وزیرانو ته او خپل چې کوم د هغه ماتحل چې کله یې میخونه ټک وهل اسیه یې په خندا شو هغه خندا شو ویمار هرگز عشق نمیشته همیشه حیات دی دا حیات دی دا حیات کوئی په هنر شه او د دار سر په خوشحالي ده د دلبر رضا لپاره عشق ځان قطرې ده مستانه د دار په سر شه نو اسیر دې په خندا شوه فرعون وایي دا اوس لیونۍ شوه دا پاګله شوه مجنونه شوه هغه وایي زه پاګله نه یم یا الله د دې رزق نه مې خلاصه کړي او خپل ځان ته ومومه او یو تاریخ دا لیکي چې په دغه وخت کې د جنت الفردوس دا ټولې پردې ختمې شوې جنتونه ورته ښکارېدو چې ستا په جنت کې دغه معنی ده ستا په جنت کې دا بنګله ده دغه بنګله ده دا بنګله ده دا خوشحاله شو دا شهیدان چې وي خلک وي تکلیف دی ورته دوی ته الله پاک خپل دیدار ورکوي چې کله یو انسان ته د الله رب ذوالجلال دیدار ملو شي که په هغه پیغمبر ولدي متقبل لکه مثال په طور باندې زنده مثال شته د قرآن مثال موجود دی ابراهیم علیه السلام چې
وسلاما على ابراهيم اور يخشى كل گزارشا مگر يخشى مگر گرمشا بلکہ جرد مردن دنوس ببہار پشانتی شکر وجہ سوا اللہ مہربان سے اوپر بنے اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز افغانستان پیدا اس وقت رسول ابراہیم علیہ السلام رسول مبارک داوید عاشقان پشان ایمان پسند کی پیدائی داوید پناہ دوائشی اس وقت روح پر گزار داری بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو سرکم سنوشی امیہ بن خلف یوم مشرک داغو غلام خدا پر رسول اللہ مبارک بانی عشقو اول وقت احد احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدھی خبر شو والغلام سمائی او فی بطنہ دا بچا کی زمان دا خود صفت کوا دا حبل کوا دا ناتو دا مناتو دا عزا او دا نائمہ کوا تو دا اللہ رسول جلال زمان چاہتا دشمنی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ تو دا دو دی صفت لگی نیم گرکان دی دا نوجوانان دا کمکل کمکل دا جو پخبل زن مدینی دوی دا دیوین ورشی او دا ابو بکر دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو پدی مرائی کی پڑے واچوئی او پدی مدن حسنہ کی راک آئی چدا دا احد نمونکر شی او پدا کو منات بن ایمان ہو ابھی کو صدا سے عملوں کو حضرت حسان بن ثابت فرمائی یوزل زمکی معظمی تنارما چونگے قدر نوجوانان بھی او پدانی کی پڑے چولے بھی حضرت بلال حبشی امام العاشقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا سے راکر اگر بیان دے احد انا کافر بالله والعزى والهبل والنایا انا لا اشرک بالله اللہ سے رسول تشرکوما فساد و پسفات کے اوستاذ خدا کون خدایان زمان نابکانی بسیبا تو مہین بخلق در سزا پر انداز بلال حبشی کا کمی اولدی اللہ تعالیٰ ہوگا چکل بداز زمک گرمشوا او دا بدری بجی بشوی او بید مکی موصلی گرمی التا خوچی بالکل اگا اندکی دیا تلگاری ربی مکی چکم سزنا گرمی بدی توضوش شگرچی گرمشوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسم لو او پدی سینہ مبارکہ امام العاشقین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے غد کانے کے ہو مکابلان بورلو ویسنگل فخرہ وقت محمد رسول اللہ پرد بانی ایمان روڑی او کپلات و منات عزا اور حبل بانی ایمان روڑی اگر وہ دوئے چنا زج ایمان روڑا اللہ تعالیٰ بھی ایمان دے اللہ پر رسول بھی ایمان دے انا کافر بالله والعزا والحبل والنائرہ دستاس بیان نہ لاغل خلیق بات کم شان ہو بلال حبشی کرج رسول اللہ مبارک معراج تکلے بیرسو اگا ہوری را للی اور معراج پشپا باندی او اغوی نغمے ویلی رسول اللہ مبارک توی و یا رسول اللہ پا جنت کے با زمن دا پارا خاون کم یولی یو ہوری پا کیوئے رسول اللہ مبارک و طور فرمائی دا ہوری دا چستا خاون با پا جنت کی حضرت بلال حبشی دعا رسی گلے ہوگا چی الہ بلال طور بلال دا بلال طوروالی خوب جنتوں جو مشہور دی رسول اللہ مبارک و طور فرمائی چی او ہوری زم خیرانے ما چی دا طور بلال با قبول کیوں کنا دا زمان غلام دے مصطفیٰ کے جو غلام ہو گیا او وقت کے امام ہو گیا دا زمان غلام دے دیا دلدہ طوروانے ما اللہ رسول جلال عورت قیامت را ٹھول کی اور یہ غلام رضی حال کو چاہتا چکا صحابوں کی عزت ملاوی کہ اہل بیت ہوتا داری کی بابا کی سے رحمت اللہ علیہ کا امامان ہوتا بھی طول جن رسول اللہ کے دین میں قربان کرے
सामईन सामिआत दामल को तौफीक राजी या अल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान के इस्लामी कानून नाफिज की दकम इस्लाम नबाजी रसूलुल्लाह मुबारक कुर्बानी करी सहाबा किराम कुर्बानी करी आपने